ما كدا كمال جزء صوار من قوي الجمال وخزانة كبير فردنا دريم غلوه ما كدا كمال جزء سناور وخبر موقوي او بل غلوه ما كدا كمال جزء شبه بطورة جارة كم يوزل سون قوي نما بيانا شرم حتى كينا محمود غزنوي تبيان كدا كسا كمال شرع awet makin karmansha weso wejekali osare panse torosigi ozigira dasi upada magada panse kochki rotone ya nada pakide takrai rakaman khudreu ke dishi jabda गिरफ्तार शु हुकूमत panse kai aur te giro koi panse da da ona khode khade ya weche داسې ملګري چې راجمع شي با کمال باغونه نو هغې له یو مشر نه ودي دا د یو باچا جوړوي زموږ د غیرلو باچا به څه وکړي همدې ښه دی که نه چې دا ګیرو په دې پانسۍ نن بچوي نو ډېر ښه دی دی به باچا کړو نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا یو کس ووایي چې نن خو داسې خپلې ملګري راجمع شوي دي داسې غلا پکار ده چې دې لپاره د بل غلا ضرورت پیښ شي هغه ورته خدای محمود غزنوي په کور په وچو ډېر غوړ کور دی او ښه به وو دې لپاره بیا د بل غلا ضرورت پدې وی راځئ چې ووځو او ټول غلا د محمود غزنوي کور طرف ته روان شو چې کور ته ورنږدې شو نو ګیر چاپېره لاړو څوک یې سپوږمۍ او د محمود غزنوي د کور مخکې په ډېر شل دوه سپینې سره یې ښې خاموش پراته دي هغه یو سر پورته کړي او غږ یې وکړ نو بیا سر کېښوده نه دی بله بیا غږ وکړ نو بیا سر ښکته کېښوده نو دا یو غږ دی بل ته وایي چې څه وایي زه د ځناورو په خبرو پوهېږم دا سپین چغې وایي دې څه وایي وایي دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور راکړه د باچا په کور راکړه دا په ډېر شل کې دا دوه خاموشه نو د یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرام او ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی او نن د باچا په کور راکړ دی څه نه خاموش یو بل سر پورته کړو په حق کې جواب ورکړو یو باچا په خپله ورسره دی موږ ورسره څو یو بل ته یو باچا راسره دی بیا کور ته ورننوتلو مال خزانې یې راوړلې ودان یې پنډونه تیار کړل یو باندې محمود غزنوي ته په سر کې چې دا پاکستاني سره د کور اقرار ورته د هر یو باید خپل خپل کور ته یو محمود غزنوي د باچا کور معلوم کړو چې دې کور ته لاړو دې کور ته لاړو محمود غزنوي هغه کې کور ته لاړو شپه ډېره شوه سهار په عدالت کې کېناست او پولیس والے پرېږدل او هر یو غل لاس تړلی دربار کې پېښ کړو اوس بادشاه غوسه کېږي او حکم یې وکړ دان دغه ټولې فلاني چوک کې به ځوړند کې درې ورځې به ځوړند دي او خلک به ځي او راځي ورته وګوري عبرت او نصیحت پرې اخلي چې د باچا د کور اخلاق یې نو دا به سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو او یو غل یې کله رنګ ښه شي کله خراب کله خراب لږ ساعت بعد دویم قرار وي چې روان یې کړ وړاندې کې جګړې روان کړل یو بل مخ روان وی بادشاهان چې چا ته د مرګ سزا ورکوي نو هغې کې د تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته دا خو موږ مرګ ته روان کړو تپوس نه کوي چې په زړه دې ارمان شته نه ورته وایي په زړه دې څه ارمان دی وی په زړه مې دا ارمان دی چې بېګار من راله راتلو نو د غلا نه مخکې من میټینګ کړی او په میټینګ کې هر یو غږ کې چې کوم کمال او هنر و هغه بېګا په راکړی په موقع هر چا خپل کمال ښولی دی ما بېګا ویلو چې ما کې یو کمال شته نو ما خپل کمال لا ښولی نه دی که اجازه کې خپل کمال ښیم وایه تا که څه کمال دی وی ما بېګا ویلو چې سترګو کې مې دا کمال دی په ټوله تیاره کې یو ځل څوک ووینمه خطا کېږي نه زه یې پېژندګلو کوم زه په بېګا میټینګ کې به تم موږ سره وی
هذا تجاهك فتام سبيل تعرف يوسعي بانسات ورسي ورسي لك قبل نارا بانسات بجي مهرباني بني قبل berbaca uqadam wede kullu waqad Allah उसने कैसे तलब दसर के होगा जदे के सहायता और नसीहत शक्ल माशुमार और सवाल से होएगा तो पदे के इबरत और नसीहत शता द महमूद गजनबी पर के दाना खजाने लूटने के लिए खैर कतर इसी नवे وسجل سبال عدالت کی کینا سرپا مسکرانه ودا ټول پانسی کے رسول تلسوم بچکونی شی نا نو نن من دا اللہ نغلاکم اللہ بینی سبوی دا دا شریعت خلاف صبر کارونا جمن دونا بند اللہ نغلاکم اللہ من نگوینی اسم نوی و سبال قیامت پرست اللہ حکم کی جدارون جہنم دا مجھے سوپا Jauh عبرت اور نصیحت دے دا موای چما سریوی جو غاسو کوئی نو کے میرا نشتی جغرا اکلی مثال ہے کہ باقی وہ بھی رواصت کا کہ جواب کرے میرا معافی وارا نجے سبا معافی وارا من سوچ کا گناہ مکوا نن پر دنیا کی جدا اللہ کا حکم خلاف سوچ کرنے کے لیے دار اللہ نے بڑھا اللہ نے نبی نن سدوی پر قیامت پر حساب کتاب کی وہ جہنم کے اپنے سو مناسب دویم عبرت اور نصیحت کا کنارے جدا دنیا سمر ہنرنا اور کمالات کی لگا پر تختار کا رسی بات سے البتہ یو ہنر چلین اغا پاک بہتر ہے اغا معرفت اور پیجنگلورا جدی یو غل معرفت کو تو باچائے کو پیجنگ ظالم بچ دا قتلنا لقان سینا اخبر مجرمان مرگری ام بچن ودا معرفت الہی دا کل کمال لے اور قدیر دینی مدرسوں کی جدا صبر استادان و عالمان دی کیتا اللہ پر معرفت مرگری اور دا معرفت پر وجہ ویزان دا اللہ مخالفت اور نصدان بچ گئی اور دا عوام هم بچ گئی ودا عالمان دی عوام دیو جنا پیغمبر علیہ السلام کنٹور امت تا سفارش کرے چی دی عوام سلام دی اقبل عالمان سلام من محبت ہوگے محبت تا بی اقبل ذریعہ اللہ کا نمزر کی دولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اکرم حملت القرآن تاسو اکرامو کے قدر عزتو کے دا قرآن دا خواندان دا طالبان و دا عالمان دا قرآن خواندانی و پیغمبر علیہ السلام ورکم دا بی اکرامو کے عام مسلمانان تا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی اکبر پیغمبر سفارش منصور نمالیدہ سے سب مسلمان بھی ہر مسلمان نے پکاری دا عالمان و دا طالبان و قدر أكرموا حملة القرآن فإن من أكرمهم فقد أكرمني ففي إكرام تجاوكنا في غير الإسلام وفي زمان إكرامكم ومن أكرمني فقد أكرم الله وجعل ما إكرامك ندب الله إكرامك والله غير بادشاهي نجاب غير بدان بيننا كتا سمنت عالمان وطالبان قدر ذكرك هذا الله ورسول قدر الله غير كتاب الله قدر من وعزت مني ومخي بغبر الإسلام فرمي ألا فلا تنقصوا حقوقهم خرنا لبي حقوق كدرنا كبيرة نشي عالمان جدا كما خبركي أنصر في سك ومنع وطاع إكرامك أو كان أقوى بيقوى بديك ومتاع لبي حق كبير لبي غبر الإسلام سفارش ونمنا لعالمان قدرك ولبي بها خبرة للنبي كوايا وكيسر محبتك أو المرء مع من أحب صريب
سره چې چا سره محبت وي نو الحمدلله زمن د عوامو د طالبانو سره د عالمانو سره محبت شته د محبت په وجه به الله یو لویه درجه درکړي زموږ مختلف صاحب د کالج سټوډنټ و کالج کې سواب وي او په دې ډول علوم کې د داروګه مفتي صاحب رحمت الله علیه هغوی به درس کوو د دې په مازدیګر کې وزګار و دې به ویل د یو ښه سړي دی هغه د ورته خبرې ورسره کوو دا پیر او مرشد لفظ به د ادب دا نه وپېژندلې وایي دا نوم کې یو ښه سړی دی هغه د ورته ښه سړي نه به راغلی د هغه سره داسې مثل محبت الله پیدا کړي صورة البصر لربيع مقدسين تديننا أقوي دلاله دا محبت كتوبة كششو كدية تديننا نراكو حتى لا رسول الله لفزيب يقولون أنت كي لأبي سر طالب شو دربيج أخير كفارب شو وأخذنا ملال دلتكي درشو تقريبا مرزوس ما لدلت درشو سبحان الله هذا محبت كسرو يدير جابير علاقات ولكن إذا صورة إمامان صورة عالمان درسنا كي تقريبا كل دكتور شاء الله نتقصد محبت وشو وصورة له فائدة وشوار مستعصد الدكتور دي الله عالمان سوى محبت فائدة دا عالمان المحبرة فاني لما البيت توفير دي الله كل دوري وإن شاء الله تحصل بالدفع والخير الله باقي يرجع بيرا على قبر روخانش جميع